میں نے کہا عمران خان چلا جائے گا، لیکن مولانا فضل الرحمان اور اس کے بیٹے کو وزارت مل جائے گی، اس وقت نہ اسلام کو خطرہ ہوگا، نہ مدارس کو خطرہ ہوگا، نہ کسی مولوی کو خطرہ ہوگا، نہ کسی پاکستانی عوام کو خطرہ ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان محمود وزیر ہے، مولانا فضل الرحمان خاموش، آج بلاول وزیر ہے، زرداری خاموش، آج شہباز شریف وزیر اعظم ہے، نواز شریف خاموش، آج حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ ہے، نواز شریف خاموش۔ آج پاکستان کا ترجمان کون ہوگا؟ جناب محمود خان صاحب خاموش، جناب اختر مینگل صاحب خاموش، پاکستان کی سیاسی قیادت آج خاموش ہے۔ آج مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، آج مہنگائی کے تلے عوام دبے ہوئے ہیں۔ نن ددے تقاضا چپونا پزرامان راو تلے ہو، نن مہنگائی ددے تقاضا نہ کوي چې بلاول راوزی او زرداری راو د کوټي عوامو سترګې خلاص کیا، سترګې خلاص کیا ترڅو به موږ د مورثي سیاست ښکار ویا۔ مولانا فضل الرحمان لنن خپل زوی تیارویا، که زه مړ سولمه ستی قیادت به اسد محمود کویا۔ نن زرداری لنن خپل زوی تیار کړی دیا، که زه مړ سولمه زما سیاست به زما زوی کویا۔ نن نواز شریف خپل لور تیار کړی ده، نن شهباز شریف خپل زوی تیار کړی دیا۔ تر قیامت پوری با پاکستانی 22 کروڑ عوام د صاحبزادگانو غلام ویا، د صاحبزادگانو غلام بویا۔ اے پا پاکستان کی بل سڑائی نستا چی قیادت وی کیا، پیپلز پارٹی کی بل سڑائی نستا چی آغا دا پیپلز پارٹی کی قیادت وی کیا، پا ملایان کی بل سڑائی نستا یواز دا مولانا فضل الرحمان زوی قابل دیا، پا مسلم لیگ کی بل سڑائی نستا چی آغا دا مسلم لیگ کی قیادت وی کیا۔ اے دا صاحبزادگانو غلامانو واو ریا، پاکستان به تر قیامت پوری د دې صاحبزادگانو په لاس وي، راپورته سي، آزاد سیا، د غلامۍ ځانونه راوباسیا۔ عالمي سطح باندې به موږ د IMF غلامان یو، معاشي طور د پاکستان په سیاست کې به موږ یا د زرداری خاندان غلامان یو، یا به د فضل الرحمان د خاندان غلامان یو، یا به د نواز شریف د خاندان غلامان یو، یا به د محمود خان د خاندان غلامان یو، یا به د عطاالله مینگل د خاندان غلامان یو۔ بل سیاستدان نستا، غریب سړی میډل کلاس وال سړی د پاکستان سیاست نس کولی۔ زه به تاسو ته دا وایم چې نن د مهنګایي په خلاف جمعیت علماء اسلام نظریاتي ولاړ دی، نن د اسلام د دفاع دپاره جمعیت علماء اسلام نظریاتي ولاړ دی۔ او پرون هم موږ د ازادۍ سیاست کړی و، په افغانستان کې د مسلمان خلاف امریکې او د ټولې دنیا کفار او اسلحې راغلې ولې، د هغه په مخ کې د پاکستان پر روډو باندې صرف جمعیت علماء اسلام نظریاتي سیاست کړی دی، د امریکې مخالفت یې کړی دی، بل جماعت نه دی کړی۔ که د کشمیر پر مسلمانانو ظلم سوی دی، جمعیت علماء اسلام نظریاتي د هغه په احتجاج کې راوتلی دی۔ که د فلسطین پر مسلمانانو ظلم سوی دی، جمعیت علماء اسلام نظریاتی راوتلی دی۔ که د برما پر مسلمانانو ظلم سوی دی، جمعیت علماء اسلام نظریاتی راوتلی دی۔ که د پاکستان پر عوامو نن ظلم روان دی، ټول آوازونه خاموش دی، یو د جمعیت علماء اسلام نظریاتی آواز هغه د دې په حق کې را روان دی۔ موږ د مظلومانو ملګري یو او د نظریاتي دشمنانو واوریا، دوی په چمن کې پر موږ باندې حمله وکړه، زموږ کارکنان مو شهیدان کړل، زخمیان مو کړل، په سترګو مو ړانده کړل، لاسونه او پښې شل سولې۔ دوی په کوټي ساینس کالج کې پر موږ مظاهره وکړه، زموږ کارکنان شهیدان سول۔ ستاسو دا خیال دی چې نظریاتي قیادت او نظریاتي کارکنان به وویریږي؟ په والله د نظریاتی یو کارکن ژوندی ویا، نظریاتی آواز به راویځي ستا تر غوږو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو توہین کیا گیا یہ قرآن کا توہین ہے، یہ ہر مسلمان کا توہین ہے۔ اس ملعونہ نے
तमाम उम्मत मुस्लिमा की दिल आजारी की है। हम अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं कि मोदी और उसके पार्टी और उसकी हुकूमत पे फौरन पाबंदियां। मुसलमान आज नऊज़ बिल्लाह अगर ईसाईयत के खिलाफ कोई कदम उठाते, अगर यहूदियत के खिलाफ कोई कदम उठाते, तो वो एक बड़ा लिस्ट तैयार करता अमेरिका और ब्लैक लिस्ट जारी करता, पूरी दुनिया में उस पर पाबंदियां आयद कर देते। आज हम अमेरिका से, आज हम अक़वाम मुत्तहिदा से कहते हैं कि क्या आज हिंदुस्तान पे क्यों पाबंदियां आयद नहीं करते हैं। हम मुतालबा करते हैं कि आज हिंदुस्तान पर पाबंदियां आयद की जाए। वो दुनिया को आपस में लड़ाना चाहते हैं, दुनिया को आपस में मुस्लिम और नॉन मुस्लिम पर के नाम पर तकसीम करना चाहते हैं। वो आकाए नामदार के खिलाफ मुसलमानों को जज्बात में लाना चाहते हैं। इंडिया पे पाबंदियां मुल्क में गुज़श्ता पौने 4 सालों से एक तहरीक चल रही थी पीडीएम के नाम से, जिसका सरबराह एक इस्लाम फरोश मौलवी था, जिसका सरबराह एक दीन फरोश मौलवी था, जिसका नाम फजल रहमान था, जिन्होंने इस कौम के दीनी मदारस को इस्तेमाल किया, जिन्होंने इस 3 साल के दौरान हमारे मदारस के शयूख को इस्तेमाल किया, मदारस के बच्चों को इस्तेमाल किया, उसको धोखा दिया इस बुनियाद पे कि इमरान खान एक यहूदी एजेंट है, मैं उस यहूदी एजेंट को इस कुर्सी से उतारना चाहता हूं। मुझसे इस्लामाबाद में एक सहाफी ने पूछा कि पीडीएम की तहरीक चल रही है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। मौलाना फजल रहमान इस तहरीक का सरबराह है। मैंने कहा मौलाना फजल रहमान सौदागर है, जिधर भी सौदा मिल जाए वो खामोश हो जाएगा। उसने कहा कैसा।